أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. نهم سپارہ سورہ اعراف آیت نمبر 161-162. پرون من ویلو چې بنی اسرائیل د موسی علیه السلام نه یو سوال وکړو چې یو قسم خوراک دی، سهار دی او ماښام دی او هر ټیم دی او لږ ټیم نه دی، نو په دې موږ بور شو. نو ته د الله نه سوال وکړه چې موږ له سبزی راکړي او موږ له دال راکړي، موږ له پیاز راکړي او موږ له لومبۍ سپاره کې موږ ویلو. نو موسی علیه السلام د دې دپاره دعا وغوښتله او بیا دی میدان تیه کې ایثار شو. د پیغمبر د نافرمانۍ د وجې، د الله تعالی د ناشکرۍ د وجې موږ مخکې ویلو چې 40 کاله دی په هغې کې ایثار و. سهار به روان شو، ماښام چې به ودو شو، چې به راپاڅېدل بیا به په خپل ځای باندې و. آخر کې بیا موسی علیه السلام وفات شوی دی او حضرت یوشع بن نون پیغمبر و. د هغه په نگرانۍ کې الله تعالی حکم وکړو چې دی بني اسرائیلو ته وایي چې دی ښار ته داخل شي. خو د ښار د داخلېدلو یو خپل آداب دي چې د هغې خیال به ساتئ. د دې ښار نه مراد مفسرینو لیکلي دي یا خو بیت المقدس و چې د ده یبایي علاقه وه، یا د هغې ښار نوم د هغه بستۍ نوم اریحا و چې په دې کې مطلب چې دنه میوې هم وي او په دې کې چې دنه دی چې څه غوښتل چې سبزیانې شوي، څه چې دی غوښتل هغه هم میلاوېدل. خو د ښار د داخلېدلو آداب الله تعالی دی ته ذکر کړل. پیغمبر ورته وفرمیل چې داخلېږئ خو د یو څو آدابو خیال ساتئ، او هغه آداب څه دي؟ وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. یو چې کله تاسو لکه څنګه چې به پخوا د هر ښار به خپلې خپلې دروازې وي او هغه دروازه به هغوی د شپې بندوله، یا به هر څه چې د هر ښار به هغوی خپلې دروازې جوړې کړې وي. نو تاسو چې دې دروازه باندې داخلېږئ نو یو خدا وایي چې وقولوا حطة، کلمه د مغفرت وایي چې یا الله زمونږ ګناهونه معاف کړي او موږ ته بخښنه وکړي او دا وکړي. دویم نمبر چې داخلېږئ نو عاجزي کوونکې او یو قسم د سجده تعظیمه چې سجده وکړئ، د الله شکر ادا کوئ، نو بیا په دې دروازه وردن نشي چې الله تعالی تاسو له خپل ښار کلی واپس کړ. دا خو شرارتیانو نو دی ولګېدل، دی هغه کلمې او د الله هغه حکم بدل کړ او هغې کې څه چل وکړو؟ الله تعالی په دې ایتونه کوي چې فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذي قیل لهم، چې دی ته کومه وینا ما ویلې وه چې دننه کېږي نو کلمه د مغفرت وایي، د الله نه بخښنه غواړئ. قولوا حطة، او یو دا چې سجده کوونکي تعظیمي سجده کوئ او د ښار په دروازه وردن نشئ، شکریه ادا کوئ. نو دوی ولګېدل، هغه وینا یې بدله کړله او هغه وینا یې څنګه بدله کړله؟ دوی چې دننه کېده نو دوی به وي حنطة فی شعیره، غنم په وږو کې او غنم په وږو کې روان به وو. او د سجدې په ځای څه چل وکړو؟ مفسرینو لیکلي دي په خړپوسو باندې تلل وي، سجده نه کړو، په خړپوسو روان وو، ښار ته وردن نه شو. بیا د الله د حکم نافرماني وکړله. او عمومي چې موږ وګورو نو د الله تعالی د عذاب د راتلو سبب هغه د امت نافرمانی دي. پرون هم ویلو چې امت کله نافرماني کوي نو لومبۍ سزا یې خو غوره دا ده چې آخرت کې خو د سزا، خو الله تعالی په دنیا کې هم بعضې سزاګانې بیا راولي. نو دوی نافرماني وکړله
یوې د کلمې د مغفرت په ځای باندې چې کولو حطة کلمه د مغفرت چې الله بخښنه وکړي نو دوی وي غنم په وږو کې راکړي، غنم په وږو کې، غنم په وږو کې. او د سجدې په ځای په خړپوسو باندې دنده شو، سجدې ونه کړله. نو الله تعالی په دې باندې خفه شو. الله وایي څه وایي؟ فارسلنا علیهم رجزا من السماء. الله تعالی وایي ما راولېږل په دې باندې عذاب د اسمان نه. او هغه عذاب د څه د وجې؟ بما کانوا یظلمون چې دوی ظالمانو ظلم یې کوه. او ظلم دا و چې د الله د حکم نافرماني کوله. هغه عذاب څه و؟ هغه طاعون مرض و. طاعون بیماري وه، یو قسم له بیماري وه، هغه پرې راله او داسې تیزه بیماري وه، داسې تیزه تبه وه چې په یو ګنټه کې 80,000 پورې بني اسرائیل لکه د میانو په شانتې تړل کېدل او مړه شو. دا د الله عذاب. نو الله تعالی په دې کې هغه آیتونو طرف ته د موجوده بني اسرائیلو ته هغه واقعات د هغې مخې ته کوي چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې کوم یهودو هغې ته مخې ته کوي چې ګورئ د پیغمبر نافرماني، د الله تعالی نافرماني چې کومو قومونو کومو خلکو کړې ده، د الله تعالی ګورئ ورسره داسې کړې دي. او موږ تاسو ته هم بیانوي چې ګورئ کومو خلکو د شریعت خلاف تللی دي، د الله تعالی د حکم خلاف تللی دي، هغې الله تعالی نه دي پرېښودي. دا خو موږ ته د الله تعالی ډېر صبر دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې دي چې د امت په حق کې کړي دي، الله تعالی قبول کړي دي چې په دې باندې عمومي عذابونه نه راځي. ګینې چې وګورو نو څومره خلک دي په مخ د ځمکه باندې چې د الله تعالی څومره نافرمان کافران خو دي خو مسلمانان څومره دي چې هغې د شریعت پرېښودونکي دي، هغې د الله تعالی نافرماني کوونکي دي، د شریعت او د دین او د شعائر الله پورې ټوکې کوونکي دي. څومره خلک دي، بیا هم الله تعالی ورته صبر کوي. وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ او کله چې وویلو شو دوی ته اسکنوا هذه القريه، اوسېږئ په دې کلي کې، وکلوا منها او خورئ د دې کلي د فصلونو او د میوو نه، حیث شئتم څنګه چې ستاسو خوښه وي. تاسو چې کومې ترکاریانې غوښتې دي، تاسو چې کوم څه غوښتې دي هغه په دې کلي کې میلاویږي، نو اوسېږئ او خورئ. وقولو یو شرط یې ورته وایي، وقولو وایئ حطة کلمه د مغفرت چې دننه کېږئ نو کلمه د مغفرت وایي. وادخلوا الباب سجدا داخل شئ دروازو باندې سجده کوونکي. نغفر لكم خطیئاتکم او ببخم تاسو ته ګناهونه ستاسو. سنزيد المحسنین زر د چې زه زیاتي ورکوم نیکي کوونکو ته. فبدل الذین ظلموا پس بدل کا کسان چې ظالمانو منهم لدینا قولا وینا غیر الذي سوا د هغې وینا نه قیل لهم چې دوی ته ویلې شوې وه. فارسلنا علیهم رجزا من السماء راولېږه موږ په دوی باندې عذاب د اسمان نه بما كانوا یظلمون په سبب د دې چې دوی ظلم کوو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه. الله ته زموږ ناراضي شي، زموږ د ناس تقبل او منظور کړي، موږ ته د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي. څومره بیماران دي الله کورونو کې دي، هسپتالونو کې شفای کامله یې نصیب کړي. څومره قرضدار دي الله قرضونه اخلاص کړي، الله پاک بیمارانو ته شفا ورکړي. څومره وفات شوي دي الله موږ ته معلوم دي، دې معلوم په هر ځای کې مسلمانان دي، الله ټولو ته بخښنه نصیب کړي، ټولو ته بخښنه نصیب کړي. الله ته زموږ د راضي شي، الله مسجد په اعمالو باندې آباد کړي. بقایي کارونه یې پاتې دي الله انتظام یې وکړي. چا د خپل وس امداد کړی دی، لاس پوه خدمت یې کړی دی، الله هغه له قبول او منظور کړي. الله ته زموږ د راضي شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله.